چې د الله په کور کې په پیښور کې قرآن کریم او احادیث مبارکه مخې ته پراته. ګوره د الله په کور کې په زور باندې خبرې کول منع دي، د الله په کور کې په منډه باندې تلل منع دي. نو چې د الله رب العالمین په کور کې په جمعات کې دماکه وشي چې دې باندې به الله څومره خفه کیږي. مونږ د قائد اعظم محمد علي جناح صاحب په مزار کې په نارو لګولو باندې خفه شو. ریاست دومره پتیش کې راغې، یو آئی جی پی د صوبې سند اغوا کو زبردستی سره پاغه باندې اف آی آر کټ کو. زویم زما د ریاست بکله پتیش کې راځي چې د الله په کور کې دماکه ولې وشو، د الله د قرآن پاڼې ولې وسوځېدې. په دغه شپه باندې زما وزیر اعظم خوب څنګه کړی دی، زما وزیر اعلی له خوب څرنګه ورتلو. دی په خوب کې یریدل نه چې د دې معصومانو بچو د غوښو دا ټوکړي د جومات د چت نه راغونډېدلې، د دوی د سترګو نه اوښ کولې نه ده تلې. دوی ولې د الله نه یریدلې نه دي؟ ربا تا ته 21 کروڑ پاکستانیان کوسترګې دي، الله ستا کور کې دماکه شوې ده، الله ستا قرآن سوځېدلی دی، الله ستا د قرآن په غیږ کې نیولي معصومان بچي شهیدان شوي دي. زما محترم ورونو، دا د قرآن کریم د سورې بروج آیاتونه سړي ته رایات کی. دلته په آرمی پبلک سکول باندې واقعه شوې وه، مونږ پې خفه وو. بچې د دې امت بچې کو پلاس کې کتاب دی، فزکس دی، کیمسټري ده، بایولوژي ده، کو قرآن دی، کو بخاری دی، کو مشکات دی، او د دې امت بچې دی، ازما بچې دی، ازما وینه ده، داغه دک زما دک دی، داغه خوشحالي زما خوشحالي ده. هغه وخت کې پاکستان کې دا سوګ اعلان شوی وو، قومي پرچم سرنګون وو، معصومه وینه توی شوی وه، ټولې دنیا په هغې د خفګان اظهار کړی وو. او پرون چې جامع زبیریه کې د الله په کور کې د مشکات د پاسه هغه سرې سرې قطرې د وینې پرتې وې، تاسو به په فیسبوک باندې لیدلي، دا هم د دې امت د یو بچي وینه وه، دا هم د دې ملک د یو شهري وینه وه. ملک کې د سوګ اعلان ولې ونه شو؟ زه به ګیله نه کومه. قومي پرچم سرنګون ولې نه شو؟ زه به ګیله نه کومه. زما د بچي دپاره هیلی امبولنس نه غواړم چې په هلیکاپټر کې زما بچی اسپتال ته ورسوئ. زه وایم دا 4 ټیرونو والا امبولنس بچا را لېږلی، نو زما د جامع زبیریې طلبا د خپلو ملګرو د محلې خلقو د هغې اډوکې او د هغې غوښې دا یې په څادرو کې راغونډولې او په اوږو باندې ورچولې او دا یې کټونو له وړلې. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته به د غوښو د ټکړو ټکړو وجود ګیله نه کړي، دربار نبوي کې به شکایت نه کړي. د الله محبوب ستا مشکات مو وې او د الله کور کې ناستو تعالی راولېږلو. په داسې مظلومیت باندې وزیر اعظم صاحب تر اوسه پورې تکلیف نه دی کړی، آرمی چیف صاحب تر اوسه پورې دا ضرورت نه دی محسوس کړی چې دا وینم زما وینه وه، زه ځم لږ دلته د دې تسلي کومه، همدردي کومه. آئی جی پی صاحب راغے، بجائے د دې چې تسلی ورکی وایي وہ یہ چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں. آئی جی پی صاحب په ځان راولا ستا بچې دي د الله په کور کې د کتاب ته قرآن ته ناست وي او د هغه وجود دې تا ته ټکړې ټکړې مخې ته په کټ کې کېږدي. زه به تا نه تپوس وکړم چې یو چھوٹا موٹا واقعه ہے، دا د چا لخت جګر و، دا د چا د زړه غوښه وه، دا د چا په غېږ کې لوی شوی و، دا په روپۍ باندې چا پاللی و، دا دې وخت چا را رسولی و. څه وشو د الله په کور کې ناست و، څه وشو قرآن ته ناست و، څه وشو حدیث ته ناست و. د هغې معنا دا ده ته به دوهره معیار چلې، ته به ډول سټینډرډ چلې، ته به زما په بچي زما سره نه ژاړې، ته به ما له الټه پیغور راکې. بجای د دې چې تا زما تعلیمي ادارې له بیا سیکیورټي ورکړی وی، نو تا د ټولې صوبې دیني مدرسو ته د ہوم ډپارټمنټ د طرف نه سیکیورټي ایڈوایزري کونسل د طرف نه فروفارمې ولېږلې، دې مدرسې ته به هم راغلي. هغې کې څه لیکلي دي؟ وی د جوماتونو سیکیورټي په خپله کوئ، مدرسه کې CCTV ولګوه، محتمم صاحب ته به د سیکیورټۍ ذموار یې، یو خرالوي نه تویې. اچویم قاتل راته وښیه،
وی دا انډیا کړی دي. نو زه تا نه تپوس کوم انډیا چې په پاکستان کې ما وجني نو انډیا په انډیا کې د دارالعلوم دیوبند علما ولې نه وجني؟ ما ته وښیه د شیخ الحدیث مولانا سنجان غوندې یوه هستي په انډیا کې چا په خپلو وینو کې لمبولي؟ ما ته وښیه. د مدرسه مظاهر العلوم، د جامعه امینیه دهلی، د دارالعلوم دیوبند، د هندوستان د یوې مدرسې علما عالم یا طالب العلم راته وښیه چې په دې مرګ باندې تللی او راشه زه تا ته خپل لیست او خپل فهرست درته شروع کومه. په سوونو نه دي، په زرګونو دي. مولانا حنیف صاحب زما عالم و تا شهید کو، مولانا سمیع الحق صاحب زما عالم و دا هغه د ښکلې چهره دا په چړو چاکوانو په خنجرو د وهلو قابله نه وه. دا نبی علیه السلام له داسې ګیلمنه لیږل نه و پکار. زما محترم ورونو، نو ته ما ته سیکیورټي نشي راکولی، نو ما ته وایي انډیا والا ووژلې. نو یو طرف ته راته وایې دا مدرسو والا دا د دې ملک وفادار نه دي، په دې ملک کې دوی خونریزي کوي، دا د انډیا وفادار دي. بل طرف ته چې مړ شم لیبل را باندې ولګې وایي انډیا والا ووژلې. یو طرف ته خو مې کا یو ځای خو راته خپل وښیه، نه د دې ملک سره بې وفا یم او نه انډیا وژلی یم. چې زما په ملک کې دا دومره علما او دا طلبا انډیا وژني، خپل ملک یې ولې نه وژني؟ او ته د کم مرض دارو یې؟ ته به بکسې پټې، تا کار بدایي، ته به زما سیکیورټي کې، ته به زما جومات له سیکیورټي ورکې، ته به زما د دین مدرسې له سیکیورټي ورکې. او یاد ساته که ستا دا ګمان وي چې بس دا خو په جومات کې د دین د چڼو مړو وینه وه او تویه شوله، نو حدیث مبارک کې راځي نبی چې قتل شي الله دومره خفه شي 70,000 نفوس الله رب العالمین قتلی. عالم چې قتل شي حدیث مبارک کې راځي 35,000 انسانان د یو عالم په بدله کې الله وژني. مولانا دلخان وینه داسې ارزانه نه ده، د مولانا سنجان د ګل غوندې دا مخ د هغه دا وینه داسې ارزانه نه ده. الله په دربار کې به پیش کېږي، الله به درنه تپوس کوي. زما محترم ورونو، په داسې حالاتو کې دا علما لګیا دي او ستاسو بچو ته قرآن ښایي، دې علماو له دعا غواړئ. الله رب العالمین دې دا دیني مدرسې شاده او آباد لري. الله رب العالمین دې دې علماو حفاظت نصیب کی. الله دې زمونږ او ستاسو په هر کور کې د قرآن حافظ نصیب کی. الله دې په دې محفل کې ناستو ټولو خلکو ته په دنیا او په قبر او په آخرت په درې واړو کې د قرآن کریم نور نصیب کی. زمونږ دعاګانې به در سره خپل بچی مدارسو ته رالیږئ. زه د دې مدرسې انتظامیې ته د دې اساتذه کرامو ته مبارکي ورکوم. اللهم زد فزد. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.